نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم إلى الفاتحة. دیکھ بنیادی دعا صراط مستقیم سم لارے دعا سم لارے دعا سرا دیکھ دس خلق تذکرم دا دا آغی خلق تذکرہ دا چکم خلق دے سمدار تلی آغا تذکرہ قرآن مجید خدے جملے کردہ صراط الذین انعمت علیہم دا آغی خلق لا کتاب انعام زیادتی شی تروی کم کار دا پارا جتس کار کے داغین اضافی شے انعام دے بچے خسبق ہوئی استاد والا انعام ہوا اگر انعام دا پارا سبق نہیں ویلے دیر نمبر والی استاد یا ابلاغ والا انعام ورکو اغتا اخبر اصل مزدوری ملاوی گی خدا انعام دا مزدورین علاوہ اوشے دا غیب آوجبانی اغا اغطول خلقو کی ممتاز شی اغطول خلقو کی اختیارہ شی جدا عزت بند لے دا قابل لے دا مخوخ لے دا هر چا ورته بیا فکر شي هر څوک بیا هغه ته ګوري وایي زه هم د ده په شان ته کېدل غواړم نو دا صراط مستقیم باندې چې کوم خلک تللي دي هغوی ته انعامونه ملاو شوي هغوی ته خپل اجر به هم ملاوېږي خو د اجر نه علاوه هغوی ته انعامونه ملاو شوي دا انعامونو مونږ ته ذکر پته نه لګي چې څه انعام ورته ملاو دی د هغې زیات تعلق خو د آخرت سره دی او په دنیا کې د هغوی تذکره ده او دا تذکره هم د ټولو خلکو نه ده ما ته پرون چا یو ګیله راورسېده وایي په دې کې د بعضو ډېرو لویو لویو اهمو خلکو نومونه نشته هغه ته خو ما څه ونه وی ما یې 10 ورځې دي او 10 ورځو کې 10 نومونه کېدی شي بیا که ستاسو شوق نو بیا به د هغې نه باد شو خبره دا نه ده خبره دا ده چې پیغمبران د تفسیر قرطبي او د نورو احادیثو د روایاتو مطابق 1,40,000 دي په دې کم زیات لفظ په دې باندې خلک خاندي چې دا کم زیات پکې ولې وایي دا جمله بده جمله نه ده خیر دی د بعضې پیغمبرانو د پیغمبرۍ دا مسله اختلافي ده آیا دا پیغمبران دي که نه دي تر اوسه پورې دا مسله اختلافي ده چې حضرت لقمان پیغمبر دی که نه دی تر اوسه پورې دا مسله اختلافي ده چې په ښځو کې انبیا شته که نشته رسولان خو پکې نشته خو نبوت پکې چاته ملاو دی که نه دی ملاو لوی لوی علما دي چې هغه په ښځو کې نبیه شته دا مسله اوسه پورې لا چا حل کړې نه ده اختلافي پاتې ده خو د دغه 1,40,000 فوشا پیغمبرانو کې د ټولې دنیا مسلمانانو ته څو نومونه معلوم دي 10 نه زیات یا چې د تفسیرونو او د بعضې
اسرائیلی روایات ورسره کې د 500 شپېتو نه زیات د پیغمبرانو تذکره موږ نه ده معلوم. حالانکه چې پیغمبر الله تعالی دنیا ته پیغمبر کړی دی نو هغه څه نه کړي، هغه به څومره تکلیفونه تیر کړي، هغه به د خپل قوم د څومره مصیبتونه هغه ته رسېدلي، هغه په کومو سختو حالاتو کې د قوم تربیت کړی، هغه به هجرتونه کړي، چا به والی، چا به وجلی، چا به د کلي نه ایستلی، چا به خلاف پروپیګنډې کړي. د هر پیغمبر په ژوند کې ځان له یو ډېر لوی سبق دی. پیغمبر څوک وي؟ پیغمبر خو پېژندل ډېر ګران کار دی. د پیغمبر مقام زده کول او د هغې احساس کول ډېر ګران کار دی. خو د هغې نومونه قرآن کې موږ ته ذکر نه کړه. رسولا قد قصصناهم عليك ورسولا لم نقصصهم عليك. ډېر پیغمبران دي ما ته ووایي رسولان. په پیغمبرانو نه بعد بیا د رسولانو مرتبه ډېره اوچته ده. 314 رسولان دي، هغې ټولو تذکره نشته. د چا تذکره نه کول د دې مطلب دا نه دی چې نظر انداز شو، د هغه بې ادبي وشوه، د هغه عظمت او د هغه لویي ونه منلی شوه. مطلب یو مسج دی، یو پیغام دی. د مختلفو دورونو مختلف خلق قرآن هم ذکر کړي دي، او دا منعم علیهم دي، دې باندې انعامونه شوي دي. اصل مې راته دا خبره کوله چې دا انعامونه د آخرت انعامونه دي. کومو پیغمبرانو چې چاته نوم هم نه دی معلوم، کلی نه دی معلوم، د هغه دعوت چاته نه دی معلوم، چا یاد نه کړ، یو ځل چا نوم وانه رسته، ولې هغه د الله تعالی په نسبت باندې د هغه قدر کم شو. د دې مطلب دا دی چې اصل انعام خو هغه دی چې الله تعالی یې درکړي. د دنیا د انعام دپاره چې څوک کار کوي دا د خدای په نس غټ سړی نه دی. ځکه هم زه دا خبره دې دپاره مې نن تمهیدي خبره کوله چې لوی خلک څوک دي. موږ د لویو خلکو فهرست لګولی دی. نو لوی خلک ولې دا لوی خلک دي؟ آینسټاین ولې لوی سړی نه دی؟ الکسندر ولې لوی سړی نه دی؟ نیوټن ولې لوی سړی نه دی؟ پلاټو ولې لوی سړی نه دی؟ خلک خو دې ته لوی سړی وایي. ګراهم بیل ولې لوی سړی نه دی؟ روسو، فرایډ، کارل مارکس، نیټشه، دا لوی خلک، دا خلک دې خلکو ته لوی خلک وایي. موږ ته ولې لوی خلک نه وایي؟ زموږ په نس دغه لوی خلک نه دي. که دا لوی خلک وایي نو یو ځل به بې چا سلام لېږلی دی. قرآن موږ ته وایي سلام علی المرسلین، په پیغمبرانو دې سلام وي. قل الحمد لله وسلام علی عباده الذین اصطفى. د الله په هغه بندګانو دې سلام وي چې الله تعالی راغوره کړي دي د خپل دین د خدمت دپاره، خپلې بندګۍ دپاره. موږ په مانځه کې وایو السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. السلام علینا په موږ دې سلام وي، او د الله تعالی په صالحانو بندګانو دې سلام وي. دا چې کوم نومونه تا ته ما واغسته په دې کې کوم صالح بنده دی چې ده ته به دې سلام نه څه حصه میلاوي؟ نیټشه ته به میلاوېږي، هیګل ته به میلاوېږي، روسو ته به میلاوېږي، فرایډ ته به میلاوېږي، افلاطون ته میلاوېږي. وسلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. د الله په صالحانو بندګانو دا په صالحانو بندګانو کې څه کوي؟ صالحان بندګان منعم علیهم، دا د پیغمبرانو نه علاوه صدیقین، شهدا او صالحین. دا صدیقین او شهدا او صالحین بیا داسې د الله تعالی د عجیب نظام ته ګورئ. په دې امت کې لږ نه بیا دا 3 مرتبې داسې نه شوې چې چا ته نوم کېښود چې دا صدیق، دا شهید، دا صالح. دا لوی په دې امت کې لوی خلک د پیغمبر نه پس تېر شو. په دې دریو کې، په دې دریو القاباتو کې یو لقب چاته میلاو نه شو. دا به ډېر مشهور نه شو. څوک د چا نوم یادوي وایي فلان کې صدیق. یو ابوبکر صدیق رضی الله عنه صدیق لفظ میلاو. دې نه علاوه چاته میلاو نه شو. حالانکه صدیقین قرآن جمع ویلی ده. صدیقین حضرت عائشہ صدیقه ده.
صحابو نه بعد چا دا لفظ ملاو چا د پاره ونه وي دا صدیق هم دی دا د شهید لفظ هغه چا د پاره ملاو شو چې کوم شهید شو او ټول شهیدانو ته ملاو او په ژوندونې باندې دا لفظ چا ته ملاو شي دا هغه شهید دا شهید صالح دا لفظ دی صالح کنه سره دا څنګه کې سره صالح دی خلک وایي دا صالح دی هغه صالح وته دا صالح لفظ دا قرآن په ډېر زیات په ډېر عجیب انداز کې استعمالوي دا لفظ پیغمبر د مرګ ارمان کوي وایي توفني مسلما والحقني بالصالحين انه من عبادنا الصالحين صالح لفظ ورکوټه لفظ نه دی دا درې واړه الفاظ الله تعالی داسې وساتل چې دا به د الله تعالی له طرف نه دا ډیګریانې دي چاته ملاویږي او دا په آخرت کې پته لګي چې څوک شهید او څوک صدیق او څوک صالح دا به ته پته لګي خو دا درې واړه د پیغمبرانو بعد به دا درې واړه موجود دي د قیامت پورې به دنیا را دې درې واړه کسانو نه خالي نه وي صدیقین به هم موجود دي شهدا به هم موجود دي صالحین به هم موجود دي دا پیغمبري نه ده چې دې دروازه بند شي او د دې درې واړو د لارې د زده کولو دعا مو وغوښته چې الله تعالی د دې په لاره بوځي فرق صرف د پیغمبر او د دې درېو په منځ کې دا دی چې د پیغمبر نه به دلیل نه تپوسې او زه به ورپسې او دې نه به دلیل غواړي دې پسې به په پټو سترګو نه ځي دې سره په غړېدلو سترګو ځي ورپسې حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی من کان مستنا فلیستنا بمن قد مات کہ پچا پس سوق تلل غواړي نو هغه چا پس دې لاړ شي چې هغه وفات شوی فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة ځکه ژوندی چې دی په ده باندې د فتنې نه یره ده ژوندی دی نو کېدی شي چې سبا خراب شي هغه ته به ګورئ چې چېرته خراب شوی خو نه دی چې د ببله لاره خو نه دی روان ډېر خلک داسې دي د الله تعالی د استقامت دعا غواړي ما داسې مشران لیدلي دي او د هغې په وجه باندې د هغې په ژوند په ما باندې اثر دی چې کله هغه دعا غوښته نو دا جمله پکې خامخا ویلې ده چې ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب مولا چې هدایت در راته وکړو نو بیا هم دا زړونه چېرته د اسلام نه بل طرف ته کاږه نه کړي بیا هم چېرته په بله روان نه کړي لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هدایت در راته کړی دی دا زړونه هم چېرته د هدایت نه بل خوا وانه او موږ له خپل طرف نه رحمت او استقامت راکړي ځکه چې ته بخونکی دا ډېره زیاته اهمه خبره ده چې د دې درېو کسانو حیثیت او مقام هم دی هغه مقام د دې صراط مستقیم د وجه نه دی دا په صراط مستقیم روان دي ځکه موږ ته الله تعالی ویلي دا منعم علیهم دي په دې باندې انعامات شوي بیا د دې نه علاوه یو بله وجه ده هغه وجه دا ده چې دا د انسانیت خیرخواهانو د انسانیت محسنینو ایجادات ډېر زیات شو دا بجلی چا جوړه کړله او چا کمپیوټر جوړ کړو او چا نټ جوړ کړو او چا ټلیفون جوړ کړو او چا یو دا ټولې خبرې په خپل ځای دي دې نه موږ فایدې اخلو خو دا چې چا جوړولې هغه د دې دپاره نه وي جوړه کړې زما نه زما رب رضا شي هغه دې دپاره نه و جوړ کړي که دې دپاره جوړ کړي الله تعالی به ولا اجر ورکړي الله تعالی شومتوب نه کوي الله تعالی چا سره زیاتې نه کوي زمون پر بعض خلکو باندې دا غلبه ډېره زیاته راشي دا د عدل غلبه په ډېره زیاته راشي چې یاره جی فلانکي سړي خو د خلکو د نیکۍ ډېر کار کړی دله به الله تعالی جنت ولې نه ورکړي نو زه ورته وایم چې ته ډېر رحمان الرحیم ته یې خو رحمان الرحیم الله پاک نو ته ځان ته خو ډېر مهربانه وې نو ته د الله تعالی پر مهربانۍ عقیده ساتې که نه ساتې الله تعالی خو په چا ظلم نه کوي وما ربک بظلام للعبید ان الله لا یظلم مثقال ذره الله تعالی وایي زه به د ذرې هم ظلم هم نه کوم او ته دا ویلی چې زه د ذرې هم ظلم نه کوم په دې ناستو کسانو کې یو سړی د ځان په باره کې دا ویلی چې زه د ذرې هم ظلم هم نه کوم زه
زره پیژنم نه نو زره ظلم پیژنم نه نو کېدای شي د زرې نه ډېر زیات ظلم کوم سړی د خپل پلار په باره کې ویلي زما پلار زره به ظلم نه دی کړی الله تعالی وایي زه د زرې هم ظلم هم نه کوم نو ته د الله تعالی په باره کې دا خبره ولیکې دا الله تعالی ته پرېږده فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء څوک بخي او څوک نه بخي دا د الله تعالی اختیار دا د انسان اختیار نه دی دا خلق چې دا مونږ یې دا اوسه پورې یادو دا مونږ چې په فخر کوو چې دا زمونږ هیروګان دي دا زمونږ د سر ګلونه دي دا زمونږ د تاریخ عظیم خلق دی دا ځکه چې هغوی د ټولې دنیا لپاره محسنین وو ټولې دنیا سره یې احسان کړی دی ټول انسانیت سره یې ښېګړه کړې ده انسانیت سره یې ښېګړه کړې ده د دې مغرب په لیکونکو کې داسې لیکونکي شته چې هغوی وایي چې دا په دنیا کې چې کوم ظلم او فساد روان دی د دې بنیادي وجه دا چې مسلمانانو خپل کار پرېښودی دی مسلمانانو خپل کار که مسلمانانو خپل کار کړی وی د علم او د عمل په میدان کې د دنیا به داسې د ظلم نه وړه هغوی دا وایي چې موږ خو نه پوهېږو مسلمانانو تاسو خو پوهېږئ تاسو سره خو علم تاسو سره خو د الله تعالی کتاب و تاسو سره خو د محمد صلی الله علیه وسلم باندې د پیغمبر تعلیمات حقیقت کې دا ده چې د مسلمانانو کې چې چا لوی کارونه کړي دي او امت یې په سمه لاره روان کړی دی ده په ټوله دنیا احسان کړی دی په دې ټوله دنیا کې چې دا اوسه پورې دا د حقوقو کومې خبرې کېږي دا چې د انسانانو دا اوس پکې د بچو حقوق راغله پکې د بل چا حقوق راغله پکې د زنانو حقوق دا خو دې استعمالي د بل مقصد دپاره په اصل کې دا د حقوقو دا ټکی دا د ایتکس ټکی دا د مورل دا د اخلاقیاتو دا ټکی دا د کوم ځای نه راغله دې په دې پوه شو چې خالصه ماده پرستي دا انسان تبعیه طرف ته بوځي خالصه ماده پرستي انسان تبعیه طرف ته بوځي د انسان د تبعیه بنیادي وجه دا ده چې دا انسان صرف د ګوشت پوست یو شی ګرځېدلی دی انسان په دې وجه انسان دی چې باید دا ډوډۍ خوري او د ده لپاره مزې پکار دي او د ده لپاره خوراک پکار دی او د ده لپاره آرام پکار دی په دغه درې تصورات دي بله شپه چې ما په درس کې دا درې بنیادي څیزونه دي کوم کې دې روژې کې چې موږ منې کړي دې انسان صرف دې ته وایي الله تعالی وایي انسان د دې نه بالاتر ته وایي انسان د دې نه اوچت ته وایي د دې روژې بله څه فلسفه ده روژې فلسفه هم دغه ده که چې خوراک څښاک جایز هم دی خو د دې نه بالاتر شه شهوات پوره کول جایز هم دي په جایزو حدودو کې درنه خو د دې نه بالاتر شه آرام وجود ته رسول دا ضروري دي خو په دې روژه کې د دې نه لږ بالاتر شه دې نه بالاتر کېدو دا اصل کې د انسانیت تعلیم دی دا څیزونه استعمالول هم او د دې نه بالاتر کېدل هم او هغه بالاتر کېدلو مطلب دا دی چې هغه خپله خودي بیا دونه قابو کړي چې د هغې د خدایي جوړه نه شي موږ ته خلک وایي را تاسو چې وایې سوال خلک کوي د روژه کې چې خلک ځان را قابو کوي موږ خو ډېر غیر مسلم خلک یو چې هغې ځان را قابو کړی هغې هم د خوراک دا چې کوم لوی لوی کارونه چا کړي دي دا لوی لوی فتوحاتو کړي دي دا لوی لوی څیزونه ایجاد کړي دي لوی لوی نظریات ایجاد کړي دې خلکو هم په ځان باندې قابو دا هم داسې ډوډۍ رابان خو نه و داسې خو نه و دا به شپه ورځ وده و او ارام به یې کوم دې هم ځان را قابو کړی دی محنت یې کړی دی سختۍ تېرې کړي دي ما د کارل مارکس په باره کې لوستي وو دا خلک چې د دې زمانې لوی فلسفي وایي د هغه د فلسفې بنیاد دا دی چې د خېټې نه تاویږي را تاویږي دغه ټوله فلسفه د خېټې نه تاویږي ګویا کې هغه دا ویل غواړي چې اصل شی په وخت کې او اصل شی په انقلاباتو کې او په نظریاتو کې دماغ او زړه نه دي اصل شی وایي خېټه ده خېټه وایي دا ټول تصورات د خېټې نه تاویږي را تاویږي د هغه یو سفرنامه مې لوستلې ده هغه په یو ځای کې 40 میل سفر یې کړی دی 40 میل او بیا د هغه په خیمه کې شمع بلیږي یو سړی ورغلی دی چې دا 40 میل سفر یې وکړو د ده په دې خیمه کې اوس هم شمع بله ده دی څه کوي هغه چې سر ورښکاره کړو نو هغه لګیا و مطالعه کوله او کتاب تقریر نوټس تیارول نو ده ورته وایي چې 40 میله خو موږ پیاده مزل وکړو پکار دی سړی ستړی نو دمه وکړي ته دمه نه کوې
هغه وایي چې زه دمه وکړم نو زه به سبا خلکو ته وایم څه د دمې دپاره نه یم پیدا د دې دپاره پیدا یم چې زه به خلکو ته په کومو الفاظو کومه خبره به درته کوم چې خلکو کې اور ولګوم او خلکو کې اور لګوم خلک یې رابلوه کول د غریب د مالدار خلاف راپاشي دې غریب ته داسې انجکشن یوومه چې دا د مالدار خلاف راپاشي څوک ورته بلوه نه جوړه کړي دا مزدور د کارخانهدار خلاف نه پاسېدلی د عام کسان او د خپل مالک خلاف نه راپاسېدلی هر کشر د مشر خلاف نه راپاسېدلی او د بغاوت یو فلسفه نه او ما خلک په بغاوت نه اماده کړی او ما جنګ نه جوړ کړی د هغه فلسفه د جدل فلسفه ده کلیش هغه د کلیش فلسفه ده هغه وایي دا بقا د چا دپاره ده باقي پاتې کېدل د ژوند څوک به باقي پاتې کېږي په دنیا کې نو د هغه د دې لپاره یو فلسفه ده تنازع للبقا ورته وایي په عربي اصطلاح کې په انګریزۍ کې وایه survival of the fittest چې fittest د ټولو نه ډېر زیات فټي د ټولو نه ډېر زیات طاقتوري هغه به survival کوي هغه به باقي پاتې کېږي د دې نه بیا د جدل یو فلسفه جوړه شوه او د هغې نه بیا یهودیانو دا یهودي و دا کارل مارکس د بیا دا فلسفه د پخوا د خلکو نه زده کړه د ده نه بیا نورو خلکو نه زده کړه وکړه بیا یو جمله د خلکو په خوله راغله وایي might is right وایي طاقت چې دی دا حق دی مطلب یې دا څوک طاقتور دی بد دی چې څه کوي دا ټیک دي که ته وایې چې زه غریب یم زه مزدور ته راپاسې ته د هغه نه مقابله ووایه هغه نه یې واله په ریکارډو باندې لیکلي و یا پاس کر یا برداشت کر پر بسونو باندې شاته لیکلي د دې دا هغه سرمایه دا فکر فلسفه ده چې ما پسې رستو راځه او که زور در پکې نو مخکې شه زور در پکې نو مخکې دا تصور دی د خلکو په دماغو دا د جدل فلسفه ده دا پیغمبري فلسفه نه ده ما د دې لپاره ووایي چې کارل مارکس هم دا دی محنت هغه هم دا دی شپې تېرې کړي دي شپې روڼ کړي دي د مزلونو نه بعد خو هغه هم دا دی شپې روڼ کړي دي صرف شپې روڼول مطلب نه دی شپې د څه لپاره روڼول دي خلکو د جنګولو لپاره شپې روڼول دي خلک د شیطان په جولیا کې د ورچولو لپاره شپې روڼول دي که خلکو کې انسانیت د پیدا کولو لپاره شپې روڼول دي دا په دوه خپې چې ګرځي دي نه انسانان جوړول دا انبیاو دا کار کړی دا صدیقینو شهداو صالحینو دا کار کړی دی چې د انسان تربیت کې هر معلم هر هغه کس چې دا نومونه اخلي د دې نه علاوه په زرګونو خلک دا چې موږ پکې خپل برای راست د خپلو استادانو تذکره ونه کړه ما چې د چا نه قرآن ویلی ما چې د چا نه حدیث ویلی د هغه نوم مې پکې ذکر نه زما استاد چې د چا نه قرآن او حدیث ویلی د هغه نوم مې پکې ذکر نه دا خو ډېر لوی خلک دی دلته لوی علما دي د دنیا ادارې دي دنیا دا یو چین دی دا یو تسلسل دی دې کې هر یو سړی په خپل ځای باندې هغه معلم د انسانیت دی هغه د انسانیت معلم دی دا د انسانیت دا تعلیم دا د انسانیت دا ښېګړه دا بېلوسه پکار ده بېلوسه قرآن موږ ته د عظیمو خلکو مثالونه وایي او دا هغې عظیمو خلکو مثالونه یوازې د پیغمبرانو نه وایي د پیغمبرانو نه علاوه د نورو خلکو هم راته وایي قرآن دا د آسیا د فرعون ښځه چې ده د هغې هم موږ ته تذکره کوي هغه پیغمبره نه ده چې هغه د فرعون په کور کې اوسېده او د هغې باوجود د هغې زړه په آخرت کې په هغه زمانه کې چې د دنیا څومره خوشحالۍ وي ټولې د هغې سره وي د فرعون په کور کې چې کومې خوشحالۍ د دنیا وي ټولې هغې ته ملاو وي دا ځینې خلک وایي دا د خدای دا تصور دا د عجز او د کمزورۍ او د بېوسۍ او د ناتوانۍ ایجاد دی وایي خلکو د خدای دا تصور ځکه ذهن ته راغی چې غریبانان شو چې وږی شو نو ویې به چې یاره د چا نه وغواړم نو بیا به یاره خو دا به چا پیدا کړي نو د هغه نه غواړم نو دا د فرعون دی ښه دی د خدای دا تصور او د خدای پاک نه دا دعا ونه غوښتله هغې سره خوار څه ډېر هغې سره څه کمی و هغې خو د دې په بنیاد باندې رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين الله دې ظالمانو نه مې بچ کړي ما له خپلې خوا کې کور جوړ کړي هغې خو د دنیا د کور د ټولو نه ښایسته کور لذت او خوند مونږ ته وکړ
هغه ته بیا څه ضرورت چې هغه دا خبره کوله هغه به ویل چې زیات نه زیات ما پرې کور کې ټول عمر لري ځکه داسې ښایسته کور د بل چا نشته ای به دا خبره کوله قرآن مونږ ته د اصحاب کهف تذکره کوي اصحاب کهف انهم فتیة آمنوا بربهم وزدناهم هدى جوانانو او داسې نه و چې ګینې داسې ورک خلک وو دا د ښو ښو کورنو خلک وو مالدار خلک وو د هغې جوانۍ د هغې د بچو چې څنګه ناز و انداز و د دین ناز و انداز و داسې نه چې وږي تږي وو د هغې باوجود هغه یو راضي او د شرک او د کفر د دې خبرې نه ځان را جدا کوي او بیا د بادشاه په مخ کې ودرېږي او حقه خبره کوي اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض د بادشاه په مخ کې ودرېد او زموږ رب هغه دی چې اسمانونه او ځمکې پیدا کړي لن ندعو من دونه الها الله نه بغیر بل خدای نه منو لقد قلنا اذا شططا دا د ظلم خبره نه کوو ظلم نه کوو او بادشاه ورته په دې وجه په هغه وخت کې غږ ونه کړ چې تاسو د غټو خلکو بچي یې تاسو پلاران غټ خلک دی تاسو څه نه وایي مکني نو بل سړی وی نو ما به نه پرېښود نو زه یې سوچ وکړې او دا کار پرېږدې دا خبره ښه نه ده نو پرېښودل چې پرېښودل نو په دې وې ته اوس دوباره بیا هلته نه ورځو او لاړ غاړه کې کېناست دا د دې دپاره چې تا ته دا پته ولګي چې د پیغمبرانو نه علاوه داسې خلک کېدی شي چې د هغې دونه لویه مرتبه وي اوس خو نوی قرآن خو نه راځي چې د قرآن د راتلو نه مخکې چې کوم خلک وو اگر چې پیغمبران نو الله تعالی په هغې کې د هغې د یو څو کسانو تذکره وکړه زموږ چې په پیغمبرانو کې د بعضې خلکو تذکره وکړه د بعضې پیغمبرانو داسې په هغه غیر پیغمبرانو کې د یو څو مثالونه تذکره وکړه داسې به بې شمېره مثالونه یې په دنیا کې چې پیغمبران نه وو لوی کارونه کړي داسې بې شمېره مثالونه دي د زنانو د قرآن د زنانو بیان وکړو د نارینه یې مو وکړو د لوی یې مو وکړو د بوډاګانو یې مو وکړو د غریبانانو یې مو وکړو د مالدارو یې مو وکړو د یو عام سړي مثال قرآن ویلی سورت کهف کې د هغه نوم هم نه دی ذکر کړی دا څوک و سورت یاسین کې ویلی دی وجاء رجل من اقصى المدینة یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مهتدون دا پیغمبر خو نه و د پیغمبرانو خبره منئ خلکو پرې راکېښودل او ټوکړې ټوکړې یې کړو په والو والو یې تسا ویسته دونه خیرخواره د قوم چې قیل ادخل الجنه دته ویلې جنت ته ځه د ورتلو سره د مرګ سره سیده جنت ته ځه او چې جنت ته لاړ نو څه وي چې سړی پرې خلک راجمع شي او ویي او د سر نه د خپو پورې ټوټې ټوټې او په دې حالت کې مړ شي ته ووایه د هغه د خلکو ته په زړه کې سمه راځي او دا رجل مؤمن څنګه چل کوي نو قیل ادخل الجنه دته ویل چې سیده جنت ته ځه د مرګ سره سیده جنت ته ځه نو هغه څه وایي قال یا لیت قومي یعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المکرمین و یاره دې کوم خلکو دې زه مړ کړم او په ما یې ګزارونه وکړم زما سره پرې او سینې چټني کړه قال یا لیت قومي یعلمون بما غفر لي چې دې ته پته وی چې ما ته الله تعالی بخنه وکړه زه خو الله تعالی وبخلم ما ته دغه غلطۍ معاف وجعلني من المکرمین او زما یې عزت وکړو اوس هغه عزت یې وله څنګه وکړو په هغې خو دا خلک نه پوهېږي قرآن هم د هغې بیان ګوره د کومو خلکو چې وجلی دی د هغې په باره کې وایي یا ارمان دی چې دا په دې پوهېدی چې لار دغه نه ده دا تاسو چې څه وکړه لار دا ده چې دا ما اختیار کړې وه او په دې لاره چې ته هم راشې نو ته به هم عزتمند شې دې ته لوی خلک وایي د قرآن دې ته لوی خلک وایي دا د هغې په ذهن کې د اسلام د هغې په ذهن کې د انسانیت یو ښېګړه او د انسانیت ښېګړه دې ته وایي د انسانیت ښېګړه دې ته وایي ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون چې هغه مړ شي او جنت ته لاړ شي نو هلته بیا وایي یاره که دا خلک یاره چې زما دا دوستان او دا زما صفې یاره چې دا خلک هم په دې لاره را روان وي نو څنګه به ښه وه دې ته به هم بخښنه میلاو شوي وي دې به هم مغفرت نشي دې ته به هم دا لوی لوی اجر او دا لوی لوی مقام او دا لوی مرتبې به دې ته هم میلاو دا هغه خلک دي چې دا د انسانیت خیرخوا دي دې د چا نه د چا ایکسپلایټیشن د چا استحصال نه دی کړی څوک یې توت ته نه دی خېجولی چا نه سترګې نه دي تورې کړي چې د هغه نه بیا مفاد حاصل کړي د چا په سټې سورلي نه ده کړې
د چا مال ته د چا عقدې ته د چا څه حیثیت ته غله نه و دې سره چې څه ورکړې دپاره او اخر کې یو حدیث ویمه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو من اجود جودا د ټولو نه زیات سخي څوک دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله خلق نه تپوس هغه الله ورسوله عالم الله ورسول ته ورپته نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله اجود جودا د ټولو نه زیات سخي الله تعالی دی چې هر څه خلق له ورکی خلق نه غواړي نه او د کوم وخت چې د دنیا پیدا کړې او د خلک پیدا کړې دي نو شپه او ورځ د الله تعالی دسترخوان روان دی هر چا له ورکوي هر څوک یې خوري مسلمان او کافر ټول یې ټولو نه زیات سخي خو الله تعالی دی عقل یې خلکو له ورکړو پوهه یې وله ورکړه رڼا یې وله ورکړه ژوند یې وله ورکړو ماحول یې وله ورکړو دا څه چې دي نعمتونه دا ټول یې ورکړو بیا د ټولو نه زیات څه ثم انا اجود بني آدم بیا نبی علیہ السلام فرمایي په ټول انسانانو کې ټول نه زیات سخي زیمه نبی علیہ السلام خلکو له پیسې هم ورکړي دي ګلې بيزې هم ورکړي ځمکې او جایدادونه هم ورکړي سره او سپین هم ورکړي خو د ټولو نه ډېر زیات علم ورکړي علم بیا درېم نمبر وایي اجود څوک دی دویم نمبر سخي څوک دی درېم ثم رجل علم علما بیا هغه کس دی چې هغه علم حاصل کړی فنشره بیا هغه علم خور کړي يبحث اميرا وحده يوم القيامه ده به قیامت پر ورځ باندې امیر په تور باندې راپاسي ده به امیر نه خلک به امیر نه ویل ځکه ده په پارټي نه ده په ډله نه خدا هر عالم په خپل ځای امیر دی ده به قیامت پر ورځ باندې چې ابراهيم عليه السلام یو امته ده څه به یو امیر په تور باندې لکه د سره ډېر لوی ډله ده سره لوی جماعت ده عالم څه کوي نشره علم فريق دا چې کوم دا موږ د شخصیاتو دا خبره کوي د دې بنیادی مطلب دا ده زما به یو مطلب بل دی هغه دا چې تاسو ته دا ثابت شي چې دا د امت د دومره لوی خلک چې دي په ډېر انتهایی سخت حالاتو کې دي د الله تعالی د دین داسې خدمتونه کړي چې د عامو خلکو ذهن هغې ته نه رسېدی لوی سړی دې ته نه وایي چې هغه ته ډېر خلک کېږي لوی سړی دې ته نه وایي چې هغه ته ډېر خلک نوم والي ډېر لوی تورې تپې ورته ناست دي ډېر خلک د هغه تذکره کوي ډېر خلک ته د هغه نوم معلومي لوی سړی دې ته وایي چې هغه ته دومره عبقري ذهن او دومره فراست ایماني ورته معلومي چې را روان وخت کې چې کوم مسایل را روان دي را روان وخت کې چې کومې فتنې را روانې دي چې کومې خرابې را روانې دي هغه خرابې بالکل په ابتدایي هغه د تخم نه پېژني چې دا د کوم بوټي تخم دی دا تخم چې ور واچولی شو دې نه به څه جوړېږي دا قوم چې دې طرف ته روان دی دا چې دا نښې نښانې را ښکاره دي د دې نښو نښانو نتیجه څه ده دې نه به څه جوړېږي خلک را بیداروي دا پیغمبران ته چې خلکو لیوني ویل دی ورته ولې وي او هر هغه سړی دا څومره نومونه چې تاسو وینئ په دې کې اکثریت داسې دی چې خلکو په کاڼو ایستلي خلکو د هغې عزت نه دی کړی خلکو په هغې پسې پروپیګنډې کړي دي په کوړو یې والي دي جیلونو ته یې لېږلي دي د جیلونو نه پکې جنازې راوتي دي دا ولې دا ځکه چې هغه یو شی ویني چې هغه شی غلط دی نور خلک وایي یاره موږ خو پوهېږو نو غلط نه دی موږ ته خو ټیک ښکاري هغه وایي ته ټیک او غلط نه پېژنې ستا فراست نشته دا هغه خلک دی چې دا د الله تعالی د هغه ورکړل شوي نور او د رڼا په نتیجه کې دا د ډېر لرې پورې ګوري اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله مؤمن دې ته وایي چې هغه د الله تعالی دومره رڼا په سترګو کې ورکړي چې هغه ډېر لرې پورې ګوري هغه د لرې پورې کتل نو هغه وایي چې د دې خبرې نتیجه به څه وي هغه د اوس نه خلک پوهوي چې راشي او نور چې راوخېږي بیا خو هر څوک ویني پوهه هغه اخیستی چې سبا صادق وخېږي او دی پوهېږي چې هغه سبا صادق وخته په هغه وخت کې خو زموږ غوندې خلک پراته وي په تیاره کې او وایي نه نه تیاره ده لا څه نشته او هغه ورته وایي نه نه پاسه سبا ختلی دی سبا ختلی دی او یو ساعت پورې لمر راخي وایي کوم دی چې سبا ختلی ده خو تیاره ده تیاره نه ده هغلته یو نری کرښه مې لیدلې ده سبا ختلی په دې وجه باندې بیا هغه خلک د هغوی ته یاره چې وي دا سړی څنګه خبرې کوي نو بیا خلک هم د هغه خلاف بیا د عوامو جذباتیان دي عوام د هغه خلاف راپاشي ځکه چې عوام د هغه په خبره نه پوهېږي نو هغې وجې نه هغه ته تکلیفونه وي او هغه تکلیف برداشت او
او د هغې باوجود خپله خبره نه پرېږدي د هغه عوامو له طرف نه ورته کنځلي د هغې له طرف نه ورته پروپیګنډۍ د ده له طرف نه د هغې خیرخواهي وایي زه څوک خو به پوه شي که نه نن نه دي سبا به پوه شي دا یو نه پوهېږي دا بل به پوه شي دا پلاران نه پوهېږي دا بچي به پوه شي دا د دې مصلحینو د دې مجددینو د دې مفکرینو د دې خلکو کمال دا دی پکار دا دی چې تاسو د دې نه ځان خبر کړئ چې د دې خلکو لوی لوی د هر سړي ځان له خپل یو خاص کمال دی د هغه خپل یو دور د هغه دور یو خاص فتنه وه هغه د هغه دور د فتنو علاج وکړو د راروانو فتنو علاج یې وکړو په دې دور کې ډېرې فتنې دي ډېرې زیاتې فتنې دي کوم خلک چې دا تاریخ ګوري او تاریخ یې کتلی هغې ته پته لګي چې اوهو دا خبره کوم طرف ته روانه ده څوک چې د خپل اسلامي تاریخ نه واقف نه وي هغه تر هغه پورې نه پوهېږي چې څو پورې دروازې لغل راغلی نه دروازې پورې سیلاب راغلی نه هغه پورې هغه ته نه دی خبر دا موسمیات والا چې وایي ګړز ګړز دي دا څه چل دی خو دا د وریځو نه خبر دي دا وریځو قسمونه پېژني د وریځو رفتار پېژني خو دا په دې دنیا کې دا شی کېږي دا څه دی چې علم غیب خو نه دی ما د وریځو رفتار پېژني او ما ورته یې نه پېژني نور څه هغه علم غیب نه لري ما ته پته ده چې دا تجربې شوې دا پرېږده د عامو پخوانو د زمیندارو هم تجربه وه داسې به موسم راغی ولا هوا به راله وایي یاره هغه خلکو په کیسو کې مشوره کړې ده وایي باچا روان و ښکار ته تلو یو سړی و د هغه سره خر و او هغه باچا ته وایي چې باچا صاحب ښکار مه کوه ورته یې ولې وایي طوفان دی وایي څنګه طوفان دی وایي زما دا خر نه دی بیا د ده دا غوږونه چې داسې برک برک شي وي دې نه پته لګي چې طوفان دی خر ته دومره تجربه وه دا موږ ته خلک وایي په الټراساونډ باندې دا خېټه کې معلومېږي چې نر دی که ښځه ده امام قرطبي لیکلی دی پخوا به د عامو دایانو ته پته وه دایانو ته به پته وه چې بوج په کوم طرف باندې دی بوج په ګس طرف باندې دی که په ښی طرف باندې دی نو بیا به یې وایي دا هلک دی او دا جینۍ ده او دی ما ته نن په الټراساونډ باندې به برید ته وایي زه دا معلوموم چې دا هلک دی او که جینۍ ده دا مه وایه دا علم دی دا انساني علم دی دا بلسته دا تجربه ده ډېر څیزونه په تجربو حاصلېږي په تجربو معلومېږي دا هغه دنیا ده دې ته علم نه ویلی کېږي بهرحال د ایمان یو فراست دی د ایمان هغه بېل نور دی هغه بېله رڼا ده هغه د علم په وجه خلکو ته میلاوېږي یا د تقوا په وجه میلاوېږي هغه د الله سره د تعلق په وجه میلاوېږي هغه په دې وجه نه میلاوېږي چې د چا مظاهر څنګه دی او د چا متبعین څومره دي او د چا تعریف څومره کېږي او د چا صفت څومره کېږي او څوک ستا په هر سړي نن زموږ په دې زمانه کې هر سړي د لویوالي دپاره ځان له معیار جوړ کړی یاره زه به لوی سړی ده ته وایم زه به لوی ده ته وایم زه به لوی ده ته وایم دا ستا او زما په وینا نه ده لهذا دا زده کول غواړي دې باندې ځان پوهېول غواړي کوم خلک چې لږ د علم سره څه مس لري دا د هغې دپاره ډېره اهمه موقع ده ځان پوه کړي په دې خبرو باندې او بیا دا تاریخ وګورئ دا یوازې په اورېدو نه کېږي دا بیا مطالعه کې او د هغې مطالعې په نتیجه کې بیا تا ته پته لګي زما د دې دور فتنې زه په صفا الفاظو دا وایم چا د صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه د دور د صلیبي جنګونو تاریخ لوستی نو په دې زمانه کې هغه چېرته هم د یو سازش نه ښکار کېږي چېرته به هم د یو سازش ښکار کېږي دا څومره مسلمانان چې د یو سازشونو ښکار دي دا ځکه دي چې دوی د خپل تېر سابقه د اسلافو نه خبر دي دې نه دی خبر چې دا مسلماني دا د دې ځای پورې دا 1400 سال کې راورسېده موږ ته راورسېده دا د کومو دار چړاو نه دا د کومو لوړو جوړو نه راتېره شوه دا کومې لارې پرې په لاره کې کوم مزاحمتونه راغلل دا زده کول غواړي او دې باندې ګیلې نه دي پکار چې یاره د فلانکې ډلې پکې لوی سړی و ما پکې ډلې مړې نشته ما ډلو مړو کې نه دي کتلي ما دې ته کتلي د چا د ټولو نه لوی کارنامه څه ده د چا نه لویه کارنامه ده او هغه کارنامې زده کړو په دې دور کې بیا موږ ته یو بصیرت میلاو شي مستقبل کولاو شي ما د هغه خلکو انتخاب کړی الله رب العالمین دې په دې کې خیر او برکت